اصلیت کې ټولو نه اول خبره خو زه چې کوم ده نه هغه به د خپلو کتونکو ته دا وکړم چې د مال او د دولت ورکړه دا د الله څخه ده. الله تعالی چې چاته مال ورکول غواړي نو که هغه امي دی که هغه عالم دی که هغه تاجر دی هر څوک چې دی نو مال خو الله تعالی ورکوي. نو پکار دا ده چې انسان دی یو مسلمان سره پړه کې حسد نه ساتي. ځکه حسد یو مسلمان ته پړه کې بنیتی ساتل چې دی ولې ښه شو نو احادیثو کې راځي وایي دا حسد انتهایی ناکاره جرم دی. وایي دا حسد د انسان د نیکۍ داسې سوځوي لکه چې اوچ لرګي ته چا اور ورته کړی د اور د وجې نه چې هغه اوچ لرګی څنګه سوځي. د معاشرې دپاره د عالم د علماو او د دیندار طبقې دا موجودګي دا انتهایی ضروري ده. ځکه د معاشرې هغه چې څومره هم ضروریات دي څومره مسایل دي هغه تمام د دې تمامو حل چې کوم ده نه دا د علماو څخه دی. هغه علما مونږ تاسو ته د شریعت په رڼا کې زمونږ د ژوند تیرولو هغه لایحې عمل مونږ ته چې زمونږ غم به د اسلام د طریقې مطابق څنګه وي زمونږ خادي به څنګه وي زمونږ ګرځېدل به څنګه وي زمونږ معاملات به څنګه وي. اوس دا تمامې خبرې چې کوم ده نه هغه دا به مونږ د دې علماو نه زده کوو. و یو سړی که بیمار شي که نه جي نو داسې د وګڼي چې معمولي غونه کې نقصان ده دو شو. که یو سړي څه مالي نقصان وشي نو دی داسې وګڼي چې بس معمولي او پتو رالی او لړ. خو که کله چې د انسان اخلاق پرېوتل که نه نو داسې شو چې دی هلاک شو دی مکمل تباه شو جي. داسې ده که نه اخلاق ښکلي پکار دي حتی چې دشمن سره هم چې کوم ده نه هغه په داسې انداز کې خبرې نه کول چې د هغه بېعزتي وشي د هغه دلداري وشي. اگر چې دشمن دی خو کم از کم داسې قسم خبرې داسې قسم اخلاق نه دي استعمالول. د وخت چې هر څومره ظالم شي هر څومره جابر شي او پیرغون شي نو قسم په خدای کې مې ترې نه سترګه سوځي. خو چې بیا داسې ښکلو خلکو له راشمه دی سره په خوا کې کینم دی سره په څنګ کې کینم نو خدای شته چې دا ژبه مې چاړی شي. د هغې وجه قدرمنو دا ده چې داسې ښکلي خلک لکه مفتي صاحب والو عالمان شو حافظان شو نو زما په خیال چې دی نه سوا علم بل چا سره نشته. مونږ که وګورو نو مایکونه ډېرو زیاتو خلکو راغستی دي ما هم راغستی دی بل هم راغستی دی بل هم راغستی دی. خو په حقیقت کې چې کوم علم دی کومه وینا ده نو هغه دې خلکو سره ده جي. نو راغلی یم جي مولانا مفتي فضل عادي حقاني صاحب سره یې سره ناست یم او یو څو خبرې ورسره کوم تاسو مونږ سره اوسئ. السلام علیکم جي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. د وخت مطابق به جي خبره کوو. زیات تر جي ښکلي ښکلي عالمان دي ټولو له الله عزت ورکړی دی. بعضې که مونږ وګورو جي نو الله تعالی ډېرو له غټ غټ ګاډي م ورکړي دي بنګلې م ورکړي دولتونه م ورکړي دي. خو زیات تر خلک چې کم علم د علم په لحاظ سره خو ظاهره خبره ده خو که د مال دولت په لحاظ سره باندې مخکې ځي نو د دې خلکو بیا نه خوښ. اصلیت کې ټولو نه اول خبره خو زه چې کوم ده نه هغه به د خپلو کتونکو ته دا وکړم چې د مال او د دولت ورکړه دا د الله څخه ده. الله تعالی چې چاته مال ورکول غواړي نو که هغه امي دی که هغه عالم دی که هغه تاجر دی هر څوک چې دی نو مال خو الله تعالی ورکوي. نو پکار دا ده چې انسان دی یو مسلمان سره پړه کې حسد نه ساتي. ځکه حسد یو مسلمان ته پړه کې بنیتی ساتل چې دی ولې ښه شو نو احادیثو کې راځي وایي دا حسد انتهایی ناکاره جرم دی. وایي دا حسد د انسان د نیکۍ داسې سوځوي لکه چې اوچ لرګي ته چا اور ورته کړی د اور د وجې نه چې هغه اوچ لرګی څنګه سوځي. د معاشرې دپاره د عالم د علماو او د دیندار طبقې دا موجودګي دا انتهایی ضروري ده. ځکه د معاشرې هغه چې څومره هم ضروریات دي څومره مسایل دي هغه تمام د دې تمامو حل چې کوم ده نه دا د علماو څخه دی. هغه علما مونږ تاسو ته د شریعت په رڼا کې زمونږ د ژوند تیرولو هغه لایحې عمل مونږ ته چې زمونږ غم به د اسلام د طریقې مطابق څنګه وي زمونږ خادي به څنګه وي زمونږ ګرځېدل به څنګه وي زمونږ معاملات به څنګه وي. اوس دا تمامې خبرې چې کوم ده نه هغه دا به مونږ د دې علماو نه زده کوو.
د مایک استعمال داسې روان دی چې زه به ورته جاهلیت وایم. علم خو چونکې اوسنو ځوانانو سره بس دنیایي علم موږ سره ډېر دی او دیني دوره نشته، سټډي هم نشته او استعمال جي څنګه روان دی. نو اول خبره خدا ده چې د سوشل میډیا په ترو باندې اکثر زمونږ ملګري راځي، هغه یې چې کمدنه هغه لګیایي مختلف قسم خلکو پسې، چا پسې چې کمدنه هغه لګیایي خبرې کوي، لکه خاص کر کې د علماو پسې دغه خلکو پسې خبرې کول، دا خو چې کمدنه هغه د یو شریف انسان کار دا نشي کېدی، ځکه علما چې کم دي دا د انبیاء وارثان دي. پیغمبر علیه السلام ارشاد فرمایي چې العلماء ورثة الانبیاء، دا عالمان دا د انبیاء وارثان دي، د یو پیغمبر وارث نه بلکې د ټولو انبیاء وارثان. نو چې کم د انبیاء وارثان دي نو هغه پسې د دنیاوي مفادو دپاره، د دنیاوي شهرت دپاره، د دنیاوي اسبابو دپاره پکار ده چې مونږه تاسو خپل آخرت برباد نه کو، ځکه علماو پسې خبرې کول دا خپل ځان چې کمدنه هغه یو ډېر د دین نه لرېوالي طرف ته بوتللی. نو خصوصا هغې وروڼو ته درخواست دا کوم چې هغوی داسې قسم اکټیویټي کوي، داسې قسم خبرې کوي، هغوی له پکار دا دي چې ځان دې د دغې نه وساتي، ځکه دا علما دا زمونږ د ایمان محافظین دي. نو چې مونږه د علماو سره چې کمدنه هغه ربط ساتو نو زمونږ ایمان به محفوظ وي، او چې د دغه علماو پسې زمونږ دغه قسم الفاظ استعمالو، دغه قسم خبرې کوو، نو دا چې کمدنه هغه زمونږ ستاسو یو خدا چې د هغه خپل اخلاقیات ظاهرو، ځکه کم از کم هغه د انسان د خبرو نه، د انسان د هغه کړو وړو نه د هغه د تربیت اظهار کیږي چې د والدینو د تربیت څنګه کړی دی. نو د خپلو والدینو په تربیت باندې به ګوته نه اوچتول نه غواړو. بله خبره دا ده چې داسې که نوم جوړول غواړئ، داسې نوم جوړ کړئ چې ستاسو بچو ته یې پای دی، ستاسو مور پلار ته یې پای دی، تا ته یې پای دی. نوم خو به زه داسې ووایم چې بعضې نیم د یو کلي نسوار هم مشهور جي، نسوار. نو نسوار څه شی دی؟ نوم داسې په کار دی که ځان له نوم جوړوي، نوم مشهوروي. مثال خبره کومه، نو ښکلي خلک پې مه بدناموئ، ښکلي خلکو پسې خبرې مه کوئ، کنځلې خندنۍ مه کوئ. ما خو تاسو ته ووایي چې نوم هم هغه په کار دی چې سبا ستا بچو ته پای دی. که نه یو سړی وایي چې ډېر ښکلی انسان و، ډېر ښکلی ټایم یې تېر کړو، خو چې ستا بچو ته یې فایده نشته، ستا رونو خویندو ته یې فایده نشته، ستا مور پلار ته یې فایده نشته، تا ته یې فایده نشته، نو داسې نوم ته سلام دی. ډېره مننه مفتي صاحب د وخت راکولو. الله مجي تل ښاد او آباد ساتي. جزاکم الله. ستاسو د ټیم ټولو ملګرو ډېره شکریه چې راغلی، او د خلکو دپاره یو داسې سوچ هم مخې ته راړو چې زمونږ نوجوانان که په دغه کې باندې عمل وکړي نو ډېره فایده به وشي. ما سره جفا وکړه، زه ستاسو قرآن یم، تاسو ما پورې خندا وکړه. ای مسلمانان هو